زما محترمو د ټرانسجنډر متعلق یو څو خبرې کو. اول دا چې ټرانسجنډر دا څه ته ویلی شي، نو تقریبا زمونږ ټول لونه بایګان د دې نه واقف دي چې دا د شریعت یو خلاف خبره ده. شریعت چې کوم یو حکم جاری کړی دی دا د هغې مخالفت کول دي او د هغې خلاف چلیدل دي. ټرانسجنډر دې ته ویلی شي چې نارینه د نارینه نه او زنانه د زنانه نه خپل خواهشات او ضرورت پوره کړي. اوس راځو دې لا چې دا د شریعت سره مخالف دی کو موافق دی. نو عزتمندو قرآن پاک کې الله جل شانه د ښځې او د سړي متعلق فرمایلی دي چې ستاسو دواړو ته موږ په یو بل سره تسکین او اطمینان دا درکړی دی. نو الله تعالیٰ په دې جوړه کې اطمینان ایښی دی چې کومه جوړه الله تعالیٰ مقرر کړې ده. دویم کو موږ وګورو نو بابا آدم علیه السلام الله تعالیٰ پیدا کړو، د هغه د اطمینان او سکون دپاره الله جل شانه بی حوا علیه السلام هغه پیدا کړه او بیا دغه شان دنیا ته راغلو او افزایش نسل او تناسل هغه جاری شو. او د بابا آدم علیه السلام د اولاد مخکینی او د جوړې د وروستنۍ جوړې هغې کې د یو الګ د بلې جینۍ سره او د بل الګ د بلې جینۍ سره د هغې د نکاح دا سلسله جاری وه. او دغه شان د کې که موږ تاسو وګورو نو ساینسدانان حضرات هغوی دا وایي چې کوم میوهدار بوټي هغه میوه نه کوي، نو د هغې دپاره طریقه کار دغه دی چې یا به هغې کې بل بوټي قلم ولګي د دغه جنس د بوټي نه، او یا به د هغې سره خوا کې دغه بل بوټی پیدا کړي یا به وکري. نو د دې دوانو چې نر ماده کله د دوی سیټینګ برابر شي نو بیا به دوی میوه ورکوي، دغه بوټی به میوه ورکوي. نو الله جل شانه دا نظام داسې چلولی دی چې په بوټو کې هم د نر او د مادې برابروالی د هغې خیال ساتلی دی. الله جل شانه هغه بوټی چې د هغې د نر او د مادې جوړ برابر نه وي نو هغه میوه هم بیا نه ورکوي، او که ورکوي نو ډېر کم مقدار سره میوه ورکوي. نو دا د شریعت خلاف چیز دی. او دا قوم لوط هغوی چې کوم طریقه کارو چې نارینه به د نارینو نه زنانه به د زنانو نه خپل خواهشات پوره کول، نو دا هغه طریقه کار دی دوی هغه رایج کول غواړي. او په دې کې یو قسم لا نارینه او زنانو ته دا اجازت میلاو شوی دی که څوک سرکاري ته ورځان الګ حسابوي او که جنۍ حسابوي دا کولی شي. یعنی جنسی طور به دی الګ وي خو که دی په سرکاري کاغذونو کې ځان نه جنۍ جوړوي نو جوړولی شي. بیا دغه شان د دې نکاح دا به د بل الګ سره کولی شي، نو الګ او الګ به په نکاح کې راشي او په کاغذونو کې به یو الګ وي بل به جنۍ وي. داسې رنګه خبرې دا په دې بیل کې لیکلی شوي دي. اوس دا بیل دا په 2017 کې اګست میاشت کې 4 خواتین د 4 پارټو هغوی راوړی دی، او بیا د پی ټی آی د هغې یو خاتون هغې اسمبلۍ ته راوړی دی او هغه پیش کړی دی چې په دغه وخت کې د دغه خاتون سره خوا کې علي محمد خان امینه هغه هم ناست دی چې د هر بیان او تقریر مخکې درود شریف وایي، اسماء الحسنا وایي، لیکن په دغه وخت کې د سکوت اختیار کړی، په دې خبره باندې بالکل خاموشه دی او د دې د مسترد کولو او د دې د مخالفت څه کوشش نه دی کړی. د دغه خلاف د جے یو آئی سینیټر او یو رکن محترمه نعیمه کشور هغوی د دې مخالفت کړی او د دې د مستردوالي کوشش کړی دی، خپل اختلاف رای هغې اظهار یې کړی دی. عزتمندو آخره کې دا ویډیو دا به تاسو ته پیش کیږي چې دغه اسمبلۍ کې هغه بیل د هغې متعلق خبرې شوي دي او بیا نعیمه کشور هغې باندې د مستردوالي بحث کړی دی. لیکن موږ له پکار څه دي اصل کې موږ راځو دې خبرې له موږ هر یو ویډیو چې نو هغه د اصلاح په تور وي، د مثبت طریقې سره وي، اگر که هغه څوک منفي انداز سره اخلي نو دا به د هغه خپل کمزوري وي. اصل خبره زموږ په دې کې دا ده چې زموږ ټول د پاکستان مسلمانان الحمدلله غیور قوم دی او غیور مسلمانان دي، په دین باندې غیرت کوي او دا شانته کې په اسلام باندې غیرت کوي، په شریعت باندې غیرت کوي. نو د دې وجې نه چې موږ ټول مسلمانان رونه
د پارټۍ لحاظ نه کوو، د خپل مشر د پارټۍ لحاظ نه کوو. دا نه چې زما پارټۍ والا مشر څه وایي هغه خیر کو د دین خلاف وي زه به یې منم او زه ورپسې ځم. نه، هغه د هرې پارټۍ مشر دی خو چې د دین خلاف خبره کوي موږ له د هغې روکا وهل او بندول پکار دي، د هغه مخالفت کول پکار دي چې زموږ په پاکستان کې اسلامي جمهوریه پاکستان چې د لا اله الا الله په نوم باندې آزاد شوی دی چې دا څیزونه دلته کې جاری نشي. نو زما ټولو مسلمانانو ورونو خویندو ته درخواست دی چې د دې لپاره خپل احتجاج ریکارډ کړي، د دې لپاره په سوشل میډیا باندې خپل د مستردوالي کوشش وکړي او داسې میسیجونه او د هغې شیرینګ وکړي چې دا څیز مسترد شي. او الحمدلله د یو کس نیم نه علاوه پاکستان کې زه داسې په خپلو ورونو خویندو کې نه وینم چې هغوی به د دې بیل موافقت وکړي او دې ته به تیار شي. خو یو څو کسان پشمیر وي یا بېله خبره ده، نور الحمدلله ټول مسلمانان به خامخا د دې مخالفت کوي. خو زما خبره د مسلمانانو ته دا ده چې په دې وخت کې د پارټو افراطفري دا څیزونه پرېږدئ او دا پرېږدئ چې دا پلانکۍ پارټۍ دا شی شیر کړی دی او دا هغوی قبول کړی دی او هغوی مخکې کړی دی. او دې وخت کې موږ له د دې د مستردوالي کوشش پکار دی. او بیا دا زموږ د ملک لپاره ډېر د بدنامۍ سبب دی چې زموږ ملک اسلامي جمهوریه پاکستان د لا اله الا الله په نوم باندې آزاد شوی دی. الحمدلله علما، طلبا، جماعتونه، مدرسې او داشان تبلیغي مراکز، خانقاهونه او دینی چې څومره خدماتي دا د ټولو ملکونو نه بلکې د ټولې دنیا په حیثیت سره دا په پاکستان کې په کثرت سره او په لوی تعداد سره کیږي. نو دا بهر دا څیزونه زمونږ دا بهر ملکونو ته شو شي، نو دا زمونږ د بدنامۍ سبب دی چې یو طرف ته اسلامي جمهوریه پاکستان د اسلام دعویدار دي او بل طرف ته داسې قسم بیلونه پکې هغه شروع دي. او بله خبره دا چې عزتمندو علماو د دغې د مستردوالي او د دغې مخالفت کړی دی، لیکن په اسمبلی کې تاسو ته پته ده چې 350-360 ارکان وي او علما پکې 10 یا 12 کسان وي او هلته کې خبره یعنی بیل هغه مخکې چې پیش کیږي او هغه قبلیږي نو هغه کثرت رای سره وي تعلق ساتي او کثرت هلته د علماو شته دی نه په 350-360 کې 10-12 علما د هغوی څه حیثیت نه وي. نو که هغوی د هغې ډېر مخالفت وکړي خو هلته کې د سیکولر پارټو د هغوی کثرت رای پرې راشي نو هغه څیز مخکې لاړ شي. نور علماو د دغې لپاره د دغې ختمولو بھرپور کوشش کړی دی، لکه څنګه چې نعیمه کشور صاحبه چې هغه د JUI سره تعلق ساتي هغې په هغه وخت باندې خپل اختلاف رای پیش کړی ده، لیکن دا بیل د هغې باوجود بیا هم پاس شوی دی. نو وجه هم دغه ده چې هلته د سیکولر پارټو کثرت دی. نو دې وجې نه چې موږ دا علما دا خپل مشران دا دغه ځای ته ولیږو او د هغوی نه زموږ قوي امید دا ده انشاءالله چې هغوی به زموږ د دین اسلام نافذ کولو د زموږ د جماعتونو د مدرسو زموږ د اسلام د شریعت د هغې د حفاظت خبره به کوي. دغه زموږ فرض دی چې دا موږ سرانجام کوو، دا موږ پوره کوو، بیا به هغوی خپل فرایض هغه سرانجام کوي. نو چې موږ او تاسو د دې خبرو کوشش میں بھی ہیں، ہر جگہ انسانی حقوق کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن میں اس پہ مطمئن ہوں کہ ہماری حکومت جو کر سکتی ہے وہ کرنے جا رہی ہے. ہم نے قوانین پہ ڈالے ہیں جدھر گیپس تھے قوانین میں، ہم نے آپ دیکھیں پاکستان واحد ہمیں 6 ملکوں میں سے ہے یا 7 ممالک میں سے جنہوں نے ٹرانسجینڈر کا قانون پاس کیا ہے پروٹیکشن کے لیے اور ان کو مین سٹریم کرنے کے لیے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہمارا قانون دنیا میں سب سے زیادہ اپریشیٹ کیا گیا کیونکہ ہم ٹرانسجینڈرز کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیتے ہیں کہ وہ اپنی آئیڈینٹی خود چوز کریں. ان کی امینڈمنٹ میں پہلی بات یہ کر رہے ہیں کہ یونیکس اور خواجہ سرا کو آئیڈینٹی چینج کرنے نہیں دیں گے جب تک میڈیکل بورڈ نہیں بیٹھے گا. یہ ابیوز ہوگا سسٹم اینڈ دس therefore we cannot have چیئرمین صاحب. تو اس واسطے یہ میڈیکل بورڈ کی پروویژن جو ہے وہ سراسر غلط ہے، یہ ابیوز کی طرف جا رہا ہے، یہ وکٹمائزیشن آف ٹرانسجینڈرز ہے. بڑی مشکل سے یہ قانون پاس ہوا اور آپریشنائز ہو گیا اور آج تک ہمیں ایک کمپلینٹ نہیں آئی اس کی ابیوز کی، بلکہ اس قانون کی وجہ سے پروٹیکشن ملی ہے ٹرانسجینڈرز کو اور ان کی مین سٹریمنگ ہوئی ہے. اور اگر پاکستان حق دیتا ہے اپنے شہری کو کہ وہ اپنی تیسری آئیڈینٹی چوز کریں تو یہ ان کا حق ہے. اور ہمارے پاسپورٹ میں اور ID کارڈ میں یہ ہے تھرڈ چوائس آئیڈینٹی کی، وہ کیوں ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بالکل پھر سے وکٹمائزیشن اور ابیوز آف ٹرانسجینڈرز کو انکریج کرنا چاہ رہے ہیں اس امینڈمنٹ سے. سو وی اپوز اٹ. سرکولیٹ کیا ہے، لیکن بہت سارے بل اس ہاؤس میں آئے ہیں جس میں کچھ میں جو متفقہ پاس ہو چکے ہیں، جو سینٹ سے آئے ہیں
जो मैंने भी उस पर करारदाद जमा की है, और मुझे याद है नवीद कमर साहब ने कहा नहीं हमने नहीं देखा, ये हमारा हक है कि इसको कमेटी में जाना चाहिए। तो मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे हक है कि हाँ इसको कमेटी में जाना चाहिए और हमारे मेंबरान कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। ये तो ठीक है, फिर सेनेट कानून साजी करो, इसी तरह हम उसको पास करते जाए, हम पढ़े ही नहीं, हमें पता ही नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये अगर हम एक लेजिस्लेशन कर रहे हैं और एक कानून साज इदारे में हम बैठे हैं तो हर मेंबर का ये हक है, एज अ जमात नहीं एज अ पर्सनल भी एक मेंबर का हक है कि वो उस लेजिस्लेशन में अपना हिस्सा डाले। तो हम चाह रहे थे कि उसको और भी बेहतर करे, तो आपको हमें मौका देखना चाहिए। और उसमें जो कमजोरियां मैंने जो पॉइंट आउट भी की है कि जो चीजें ऑलरेडी उनको मिल चुकी है, अगर आप इलेक्शन का हक दे रहे हो, आप नादरा का दे रहे हो, पासपोर्ट का दे रहे हो, वो ऑलरेडी उनको मिल चुका है। जहां तक विरासत का काम है, विरासत फिर आपको सूबों से लेना पड़ेगा क्योंकि उसमें सूबों में भी है। हम भी देख रहे, कल भी परसों मनसेरा में एक ख्वाजा सरा की को कत्ल किया गया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, लेकिन बात चीजें हैं जो सूबों ने करनी, फिर हम किस तरह उसको इधर से कर सकते। दूसरा जो मैंने विरासत का कहा, विरासत उनका काम है, फिर पहले हमें देखना भी होगा। अब आपने इधर एक चीज दी है कि 18 साल में जब वो पहुंच जाएगा तो उसकी अपनी मर्जी होगी, जो भी अपनी आइडेंटिटी इख्तियार करे। अगर वो फिर तमाम करे, मेरे ख्याल में ये मेडिकल बोर्ड को करना चाहिए कि उसकी क्या आइडेंटिटी होनी चाहिए, वो मेल होगी या फीमेल होगी, तो ये होनी चाहिए। या अब जो आजकल जो नया ट्रेंड चला है, हम कहीं उसके लिए रास्ता ना खोले कि जो आजकल अपना जिन्स खुद तब्दील करते हैं, उन लोगों के लिए हम रास्ता ना खोले। हम एक इस्लामी मुल्क है, हम एक नजरियाती मुल्क है, हमें कानून साजी इस किस्म की करते हुए जरा सोचना पड़ता है, जरा देखना पड़ता है। ट्रांसजेंडर को हक देना एक अलग इशू है, लेकिन अगर हमने वो रास्ता खोला तो मेरे ख्याल में ये हम इस्लाम के भी मुनाफी कर रहे हैं, हम अपने जो नजरियाती मुल्क हम अपने आप को कहते हैं उसके भी, और किसी भी मुल्क में ये मेरे ख्याल में नहीं है। तो इन चीजों को हम नहीं चाहते कि उसके लिए रास्ता खोले, इस वजह से मैं इस बिल की अपोज कर